دا ګولې ډنډه ده چې ما دا لګوله تورنمنټ کې او دا جوړو چې بیا خرڅو ډکې کې کلکو دې ګولې ډنډه دې جوړو او دا بیا خرڅو. په کار دا چې موږ خپل په معاشره کې داسې قسمه ځوانان چې هغوی خپل محنت کوي او خپل د محنت یقین ساتي او دغه محنت خپل جاري ساتي. په کار دا داسې قسمه خلک موږ خپل په معاشره کې سپورټ کړو، د دوی حوصله افزایي وکړو. یو ماشین دی زموږ کیمرمین که تاسو ته وښیي نو دا به ډېر مخکې تاسو لیدلی، زیاتره خلکو به دا نه لیدلی، دا اوسني کوم ماشومان چې دي یا ځوانان چې دي. خو به هر حال دې مه یې واوره وباسي، دا واوره دا داسې جوړوي لکه څنګه چې قدرتي واوره او د هغې نه بیا دې مه مختلف رنګونه غورځوي، ګوړه پرې غورځوي او چیني پرې غورځوي. دغه یو ډیزاین ترې جوړوي دی ګول او دې ته ګولې ډنډه وایي. دا نه به تپوس کوو چې یاره دا څنګه جوړېږي او دا په څو دي؟ جی اکبر حسین یم جی چاوګاو اوسېدونکی یم. دا ګولې ډنډه ده جی، دا د برپو نه جوړېږي د واورې نه او ډېره ښه انداز باندې انشاءالله جوړېږي. یو منټ ښه دا پوره کړم نو ښه یو منټ ښه ماشین له بل پیس راکړه لږه ښه. دا ګولې ډنډه ده چې ما دا لګوله تورنمنټ کې او دا جوړو چې بیا خرڅو ډکې کې کلکو دې ګولې ډنډه دې جوړو او دا بیا خرڅو. دا د شربت دا 50 منې ده. دا روح افزا شربت دی، دا روح افزا دی، دا چې ګوړې والا دی، دا هر څه اوریجنل دی جی. دا 50 روپۍ من ده جی، دا 50 روپۍ من ده. دا کومیل دی جی، دا کومیل دی اوریجنل دا به رسي جی. دا خو لپاسې خو بهرحال د دې هغه ټیسټ چې دی هغه د ویښ ته رسي جي. دا ګولې ډنډې دي جی. قدرمنو کتونکو دا ملګری زموږ سره موجود و، یو 2 ګولې ډنډې چې دا د جوړې کړې دا موږ تاسو ته ښیو دی لا لګیا دی. خو به هر حال ډېر زیات ښه ذایقه هم د دې وي او ماشومان یې دلته کې خوښوي. ما ریټ یې 50 روپۍ دی، دې نه به کم شوی 50 او 30 ښه. دا په 50 او په 1.5 روپۍ دا صرف تاسو ته داسې ښایم او په اخره کې یو میسج راکوم چې یاره په کار دا چې موږ خپل په معاشره کې داسې قسمه ځوانان چې هغوی خپل محنت کوي او خپل د محنت یقین ساتي او دغه محنت خپل جاري ساتي. په کار دا داسې قسمه خلک موږ خپل په معاشره کې سپورټ کړو، د دوی حوصله افزایي وکړو او دوی دپاره دا نننی پیغام چې دی یا نننی دغه چې دی دا د دوی په نوم کوم یې موږ چې یاره ډېر محنتکشه ځوان دی. دا یو قسمه ګولې ډنډه جوړوي او مختلف رنګونه چې دی هغه دې له ورکوي. کوشش دا کوي چې یاره دې نه د ماشومان هم خوندونه واخلي او دې هم خپل رزق چې دی وګټي. قدرمنو ستاسو نجات غواړو. الله پامان.